أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سیرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم 33واں درس دی. مخکینی درس مختصر نقشه داسې وه چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم تقریبا د 6 کالو په عمر کې داخلېدو شو، نو دی د خپلې مور سره مدینې طرف ته لاړې د ماماګانو کره، او کله چې هلته لاړې نو هلته دوی څو ورځې تېرې کړې او کوم اعراض او مقاصد چې وو د هغوی نو یو خو دا و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار هغه مدینه کې دفن و، عبدالله. نو د مورې دا خیال رالی چې زمونږ به ماماګانو کم چکر ولګو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماماګانو کره، او بل د پلار د عبدالله چې کوم د رسول الله پلارو د هغې د قبر ملاقات به موشي. نو په دې نسبت باندې دوی لاړل مدینې ته. باقي کمې خبرې وې مونږ کړې وې چې آیا زنانه قبرونو ته تللی شي او که نه شي، د هغې ما څه شرایط ویلي وو. خو نن سبا دوران کې بلکل علماو دا فتوا ده چې نشي تللی، ځکه فتنې ډېرې دي، او نن سبا چې زنانه د کور نه راوځي نو هغه څه کوي هیئت هم بدلوي، ځکه هغې نیتونه ډېر د چکري، او بیا څه کوي هلته قرآن خواني کوي یو شی بل شی کوي. دا ټول صورتونه کوم د ناروا طریقې دي هغه ټول اختیاروي. نو دې د وجې نه نن سبا دوران کې زیارت القبور للنساء بلکل زنانو دپاره تلل ناروا دي. خو به هر حال کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت وکړ ډېر وخت بعد، تقریبا ډېره زمانه تېره شوه، رسول الله صلی الله علیه وسلم غټ شو، رسول جوړ شو، او د هغې نه بعد تکالیف تېر شو. دا تکالیفو نه بعد چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې ته لاړې نو بعض روایتونو کې دا مسله معلومه ده چې نبی علیه السلام بیا په خپله قصه بیانوي چې موږ د خپل ماماګانو که تقریبا 1 میاشت تېره کړې وه، ځکه فاصله جدا وه. نو کله چې وروستو زمانه کې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی بن نجار ته او قلاګانې ولیدې، نبی علیه السلام فرمایل چې اوهو دا خبرې خو ماته یادېږي، زه د 6 کالو په عمر کې وم چې دلته راغلي وو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل ماشومتوب یو څو خبرې وکړې. هر چا خپل ماشومتوب تیر کړی، هر څوک په خپل ماشومتوب پسې یو خفګان کوي. د بادشاهانو زندګي ده د ماشومانو، نه دا سوچ شته چې رزق به د کم طرف نه راځي، نه دا سوچ شته چې زما پالنه به څوک کوي، کم دربار ته به ځم. خو د ماشوم نه دا تپوس وکړه ته چا پیدا کړی؟ الله. دا مني شرکي عقیدې وغیره دا دله نه مني، او نور سره دا سوچ و فکر چې څوک به ګټي، کله به ګټي، څومره به راځي، دا پرواګانې نه سره. دوی کې عجیبه خویونه الله اچولي، ډېر بادشاهانو زندګي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ماشومتوب تېر کړی دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماشومتوب یو څو خبرې وکړې. یو یې دا وکړه چې ما د بني نجار په دې قلاګانو باندې د پاسه مطلب د کوټو په سرونو ما د ماشومانو سره لوبې کړې دي، د وړو وړو جنکو سره مې لوبې کړې چې په هغې کې د یوې نوم اونیسه و. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نوم یاد و، د 6 کالو عمر و، 6 کالو عمر، او بیا د عربو ماشومان هوښیارو. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خو الله زکاوت ورکړه، او دا د انصارو نه بیا وروسته وه. نو نبي علیه السلام فرمایل چې ما د هغې سره لوبې کړې وي. دویمه خبره دا وکړه چې موږ به دلته لوبې کولې نو کارغان به راتلل، په دې دیوالونو به کېناستل، زه وړوکی وم، ما به یو هم نه پرېښوسته کېناستلو ته پاڅول به مې، بس کارغه به کېناسته ما پسې رامنډه کړی سته به مې والوځول. او که خیال دی دوی کې دا کار دی چې د هغه نه پاڅې هلته ته کښېني،
نو ماشومان چې ټوله ورځ د یو بل خوا منډې وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ما به یو دا کار کوه، کارغان به مې نه پرېښوستل، دا به مې الوزول. او دا د ماشومانو عادت چې یو پېره یو شي پسې راواخلې بس بیا نه ستړی کېږي او نه څه ونه څه. درېیمه یې دا خبره وکړه چې د بنو نجار یو حوض و، ډنډ ورته اوبه، او ما هغه ډنډ کې په یوه میاشت کې دننه دننه پخه لامبو یاده کړې وه د ماشومتوب په دوران کې. رسول الله وسلم کې الله ډېر عجیبه خصلتونه ایښي، ډېر کمالات. شپږو کالو ماشوم او بیا لامبو زده کول دا ډېر د تعجب خبره ده. دا به تقریبا 6 کال هونی که نه وایي 15 کال ماشوم داخلي سکول کې دومره لکه مثال د دبس یو کال نیم چې واخلي نو ډېر دغه دی. اگر چې لکه د نن سبا دوران ماشومان هم ډېر هوښیار دي، چالاکي هم پکې. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چې آخري دوران کې به دوباره عقل کمال ته رسېږي. چې کله عقل کمال ته ورسېږي نو بیا به زوال راځي. بیا به ځکه چې کله یو شی کمال ته رسېږي بیا زوال په هغې راځي. نو آخري دوران کې به عقل کمال ته رسېږي. نو اوس دوران هم داسې دی. نو یو خبره دا وکړه چې ما لامبو یاده کړې وه، لامبو به مې وهله شو، ښه لامبو به مې وهله. دا هغه له کمال ورکړه. داسې نورې څه خبرې وکړې او په هغې کې که تاسو سوچ وکئ دې خبره کې یو مسله معلومه شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ماشومتوب کې لامبو وهلې ده، چې د هر انسان سره د ناستې پاستې کې هغه عادت په بدل اخلي ته. که زمونږ ماشومان په ښه معاشره کې کېناستل دوی به ښه عادتونه واخلي. شهسواري به یاده کړي، سنت طریقه ده. خبر باندې پوه شو. اگر چې دا اوس دا کبډي وغیره دا چې کوم دی دغه کول دا پهلواني ښکاره کول دا بهترین عمل و، خو د اوسنو خلکو یو بدل ترتیب ته اړولی. دا بهترین عمل و. دغه شان مسابقه منډه وهل دا سنت طریقه وه، دې کې ډېر کمال و. ماشومانو به دا زده کول یا دغه ایشتل غش ایشتل دا ډېر بهترین عمل و. خو چې هغه سره کېناستې زمونږ ماشومان څه کوي؟ لډو سره کېني، دوی لډو تربیت واخلي. دوی چېرته موبایلو ته کېني نو دوی بیا څه وکړي؟ هغه تربیت ځان سره واخلي. زمونږ معاشره د دې نه بیا څه شي ګډه وډه شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا ماشومتوب کې لامبو وهل زده کړل، د دې په وجه زده کړل چې دغه وخت کې هغه خلکو به هغه حوض کې لامبو وهله. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغوی سره لږ پاتې شي، هغه بیا څه وکړه؟ لامبو وهلی شو. یوه خبره داسې. څلورمه خبره دا وکړه چې کله نبی علیه السلام یو کور ته وکتل نو دا خبره یې وفرمایله چې په دې کور کې دې کور ته زه راغلی یم د خپلې مور سره، او په دې کور کې دننه زما د پلار قبر دی، ما ته معلوم دی. زه راغلی یم د مور سره، د عبدالله ابن عبدالمطلب. دې ځای کې ام ایمن هغه وخت کې دی چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم وړوکی و، نو ام ایمن د دې تربیت کړی دی. دې وخت کې ام ایمن یو خبره کوي، وایي چې یهودیان به راتلل په دقه دوران کې، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته به چې رالل نو یوه ورځ ما یو سړی ولیده چې ده ته یې کتل، هغه یهودي دا خبره وکړه ځان سره، هو نبي هذه الامة وهذه دار هجرته. اب کوم ځای کې چې دی دا د هجرت ځای دی او دا آخر پیغمبر دی. پوره 6 کال عمر کې کمالات پکې وو، صفتونه پکې وو. نو وایي ما د دې وخت نه، دا ابن کثیر رحمه الله په خپل سیرت کې دا ذکر کړی، وایي د دې وخت نه دا خبره ما څه کړه یاده کړه. ابو نعیم د واقدي نه په یو سند سره یو خبره ذکر کړې، اگر چې واقدي کمزوری دی ډېر. هغه وایي چې یو یهودي ته ما وکتل، هغه زما خواته رالی، نو نبي علیه السلام په خپل ویل چې یو یهودي زما خواله رالی، مطلب یو سړی رالی، خو بیا وروسته پته لګېده چې یهودي و. نو هغه ما ته وکتل، ما ته ویل چې لکه ستا څه نوم دی؟ ځکه هغه الله حسن ورکړی و، ښایست ورکړی و، بل د بدلې علاقې نه راغلی و. مېلمنه خلک تپوس کوي، ویل لکه ستا څه نوم دی؟ نو ما ورته وویل چې احمد. نو بیا یې زما شاته وکتل، چې زما شاته یې وکتل نو هغه سړي دا ویل چې هذا
نبی هذه الامه دا د دې امت پیغمبر دی پیغمبر دا یو دی نو وایي دا خبره ما واورېده رسول الله وسلم په خپله وایي چې دا خبره ما واورېده نو هغوی بیا لاړل دا خبرې زما ماماګانو ته وکړه دا ماماګانو د پلار طرف نه ماماګانو تاسو ته ما قصه کړې وه که هغه د کم هاشم چې د سلما سره واده کړی نو چې هغوی ته خبره وکړه نو زما ماماګانو زما مور ته وویل زما مور په ما باندې نور هم ویرېده ځکه هغې خو مخکې کمالات لیدلي وو نو ایسته ما ته ویل چې زه د دې ځای نه زه کور ته ځم نو موږ د مدینې نه راووتو چې کله را روان شو په لاره باندې سفر کوو نو په دې ځای کې یو بله د خفګان واقعه راغله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مور امینه وفات شو په لاره کې دا پکې بله خفګاني خبر راغله کله چې مدینه کې یوه میاشت تېره کړه واپسې کې را روان دي نو په لاره کې مور ته بیماري راغله تکلیف ورته راغلی او سفر به یې کاوه د هغې د مرض به نور هم سیوا کېده یو علاقه ده چې د مدینې نه راځي مکې ته هغې ته ابوا علاقه وایي کېدای شي تاسو لیدلي الله دې په مونږ باندې وویني او که تاسو چېرته ما سره په یو ځای لاړئ نو دا یو خبره به یاد شي او دا سیرت واورئ بیا لاړ شئ که نه الله دې ټول توفیق ورکړي بیا به یو خبره یاد شي انشاءالله نو چې د ابوا علاقې ته رالو نو هلته زما مور هغه مرض نور هم سخت شو تر دې پورې چې هلته وفات شوه او په دقه علاقه کې دفن شوه نو چې کله دفن شوه پلار خو یې مخکې وفات شوی نو یتیم و بیا یې مور هم وفات شوه نو یسیر هم شه نو دواړه قسم تکالیف په ده باندې راغلی یتیم هم یسیر هم او عجیبه امتحان ته ګوره پلار کم ځای کې دفن مور کم ځای کې دفن نیکه کم ځای کې دفن تره کم ځای کې دفن دا وجه څه ده اصل وجه دا ده چې الله رب العالمین د ده نه لوی کار اخلي تکالیف به راځي امتحانات به راځي یعنې سوچ وکړه چې الله ورله بچی ورکړه ابراهیم هغه هم ته الله په ماشومتوب واخیسته وګوره ډېره د تکلیف خبره ده موږ یې نشو برداشت کولی تاسو سوچ ته مور د رسول الله وفات شوي موږ یې نشو برداشت کولی نو رسول الله به د شپږو کالو په عمر کې څنګه برداشت کړي تاسو لږ سوچ وکړئ بهرحال چې کله دی په سفر په حالت کې مور وفات شوه نبی علیه السلام ډېر زیات مصایب راجمع شو نو د نرمۍ حالت جوړ شو د هر چا په زړه بیا خفه کېده د دې نه وروستو ام ایمن دی د ځان سره راواخیسته او مکې ته یې راوړه بیا یې هغې پرورش شروع او چې کله بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر جوړ شو په دقه لار واپس راته د ابوا په علاقه دغه لار را تېرېده د خپل مور قبر یې ولیده قبر خواته ورغلی د مور قبر ته تلل د پلار قبر ته والدینو قبر ته تلل بهتره خبره ده که مور او پلار دی مسلمانان هم تلی شي که کافر هم تلی شي رسول الله صلی مور او پلار مسلمانان نو کافران تلي دنیا نه خو رسول الله صلی هغه څه وکړه نو دی په خپله وایي نبي علیه السلام چې ما د الله رب العالمین نه اجازه طلب کړه چې الله ته ماله اجازت راکړه چې د مور دپاره دعا وغواړم نو الله ما زمنه کړم چې ته بخښنه مه غواړه ځکه د کافر دپاره بخښنه نشي وغوښتی او دا د مسلم صحیح روایت دی دې ځای کې بعضې صوفیان او بعضې بدعتیان لږ ورخواږه شي او څه وایي آمینه بیبي رضی الله تعالی عنها وغیره دا هغه الله دې کې بس د الله خپل حکمتونه دي چې هغې په دور جاهلیت کې ګوتلي دي کنې هغې خو واورېدل پوه پې شوه خلکو ورته ورسول چې دا به نبي هغه دوران کې خو دا نو هغه د نبوت د دوران نه مخکې تللی ده بس دې کې د الله خپل حکمت دی هغې کې مونږ خبرې نشو کولی چې پلار یې په دور جاهلیت کې تللی کافرانو کې حساب دی مور یې عبدالمطلب څومره شخصیت ابو کفارو کې حساب دی ابو طالب یې څومره خدمت کړی سره د نبوت نه 14 کاله نبوت نه بعد ورسره منډې والي خو لیکن څه دی د کفر په حالت کې تللی ځکه الله رب العالمین په خپله ورته وایي انک لا تهدي من احببت دې کې ستا کار نشته خو بهرحال زه هغه خبر وروستو کوم
نو چې کله ما د مور د استغفار بخښنه طلب وکړو الله زه منع کړم بیا مې ورته وویل چې الله د ملاقات اجازه یې راکړه نو ما ته الله اجازت راکړه زه ملاقات له ورغلم نو دې نه علاوه چې کله دی وایي چې زه رالم د مور خوا ته رالم نو په دغه ځای کې ورسره چې کله دوباره راته نو صحابه کرام هم ورسره وو نبی علیہ السلام د مور د قبر له ورغلی افغاني خبرې وکړه نو صحابه کرام هم ورسره وو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر انتهایي وژړل دا صحیح مسلم کې روایت دی چې کله د وژړل اصحاب کرام هم ورسره وژړل ځکه مور باندې انسان خفه کېږي هغوی نبي علیه السلام څخه خفه شو حالانکې بعضې خلکو چې کوم ضعیف روایتونه راوړي چې الله رب العالمین نبی علیه السلام د نبوت نه بعد دغه مور پلار دوباره راژوندي کړل او هغه په ایمان راوړل دا ضعیف روایتونه دي ضعیف بلکې نه موضوعي دي بالکل دروغ دي منګړت دي د هغې باوجود سورې قصص کې الله وایي انک لا تهدي من احببت ابو طالب کافر مړ شوی ولې الله وایي وما اوتیتم من العلم الا قلیلا بس انسان ته الله دومره علم ورکوي چې څومره څه د انسان موافق الله هغه نه زیات علم درته نه ورکوي دا شان په دې هر څه الله پوهېږي وما من غائبة فی السماء والارض د الله نه یو شی پټ نشته دا شان الله وایي وما یعزب عن ربک من مثقال ذره زما نه یو شی نه پټېږي بس دا د الله نه پټه ولې دې نه علاوه که تاسو سوچ وکړئ دور جاهلیت کې څومره کسان چې کم دي هغه څو هغه مسلمانان تیر شوي دي لکه تاسو وګورئ ورقی دغه نوفل چې کم دی نوفیل هغه مسلمان د دنیا نه تللی دی دا شان نور څه داسې کسانو چې هغه څو هغوی سره دې نه چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم لا نه و راغلی هغه پیغمبر لا نه و جوړ شوی خو لیکن هغوی دنیا نه څه هغوی په اسلام کې لاړل بس دا د الله رب العالمین خپل فیصله وه نو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر خواته ورغلی هغه وژړل او خلکو ته یې وویل چې قبر خواته سړی لاړ شي نو سړي ته د خفګان حالت ور یاد شي دا نه چې سړی قبر خواته لاړ شو دې خنداګانې شروع کړي خوشحالي شروع کړي حسن بصري رحمه الله په وړاندې یو سړی د قبر خواته ناست و د روټۍ خوړم هغه ورته وایي الموت بین عینیه وهو یشتهی الطعام عجیبه سړی مرګ د مخې ته سترګو مخې ته هر څه ویني او بیا هم ستا خوراک تړه کېږي مونږ خو دا پروا نه ساتو که تاسو سوچ وکړئ زمونږ په علاقو کې اکثر د ماشومان ځوانان کرکټې په دیرو کې کوي باقاعده قبر ته به یې ډډه هم والي یو وخت به په بل اړولي وي دلته به ورسره موبایل هم ګوري کتلي به مې ډېر ادیره کې به ناستي ملا به ورته بیان که دی به څه کوي هلته به په ځمکه کرلې راکاږي کله څه بلکل په غفلت کې انتهایي په غفلت کې خو به هر حال الله رب العالمین چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم مور واخیسته نو د هغې نه بعد د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مشکلات نور هم سیوا شو تربیت ام یمن شروع او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم حفاظت د هغه نیکه عبدالمطلب په خپله ذمه واخیست سړو کې هغه واخیست زنانو کې ام یمن او الله رب العالمین ورته وایي الم یجدک یتیما فآوه د دې نه بعد عبدالمطلب تر د ذمهواري پاتې شوه نو د عبدالمطلب شفقت او کفالت دا مستقل عنوان ده انشاءالله انده کې به وایي زما مریم ډېره دا ده زور مې خیږي سبق سره نو دې نه بعد چې کله عبدالمطلب ته پاتې شي هغه یې خدمت شروع نو هغه ورله څرنګه مرتبه ورکړه او د عبدالمطلب څرنګه مرتبه وه انشاءالله دا به آینده درس کې وایي واخر دعوانا